ډېر معزز او محترم مسلمانان، نن د سکین د دانو دپاره یو زبردسته وظیفه د مخ د دانو دپاره اکثر که تاسو ووینئ نوجوانان هلکان او نوجوانانې جینکۍ د دوی مخونه چې دي هغه د دانو سره مخ وي، یعنې دانې په مخ باندې راخیږي. هغې نه بیا ټول مخ د هغوی خراب شي، ټول سکین یې خراب شي. د هغې د وجې نه بیا څوک یعنې د محبت معاملې هم نه کېږي. دغه رنګې هر سړی وایي چې زما دې ښکلې ښځه وي، هر هلک وایي چې زما دې خوبصورته ښکلې سپین مخ واله ښځه وي، او هره زنانه دا وایي چې زما دې ښکلی دیندار ښکلی مخ واله صفا نوراني مخ واله خاوند وي. نو محترمو، نن د 3 اسان سټیپونه ښیم، اسان څیزونه ښیمه چې د دې نه ځان وساتئ. انشاءالله چې ستاسو د سکین څونه بیماریانې دي، د مخ څونه داغونه دي، تیر سري دي یا نور دانې وغیره دي، نو الله تعالی به دا ستاسو ختمې کړي انشاءالله. یو اسان او بهترین عمل دی او وظیفه نه ده، وظیفه نه ده، بس دا 3 کارونه تاسو صرف وکئ، بس وظایفو نه واوړئ. یعنې ډېر وظایفو مه کړو، خو پته نشته چې موږ کې کمی شته، د الله تعالی په در کې خو کمی نشته، خو به هر حال په موږ کې کمی شته ځکه زموږ حاجات نه پوره کېږي. نو نن بغیر د وظیفې نه د سکین چې کومه بیماري ده، زموږ یو غټ عالم تیر شوی دی، مفتي ظهورولي خان رحمهم الله نور الله مرقده، الله تعالی دې د هغه په قبر په کروړاو رحمتونه نازل کړي. هغوی دا 3 طریقې ښودلي دي چې څوک دا 3 طریقې اختیار کړي، 3 کارونه اختیار کړي، نو د مخ په الله تعالی د هر قسم دانو نه، د بدنما نه، دې نه به الله تعالی ته نجات ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو، تاسو به روغ جوړ یې، الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ ساته. تاسو په صحت باندې الله تعالی مو دغه رنګې صحتمند ساته. محترمو، نن هغه زمونږ 3 سټیپونه د مخ د سکین دپاره، د مخ نوراني کېدو دپاره، د ښکلا دپاره دي. هر کله چې انسان ښکلی وي نو د بل په زړه کې د ده ډېر زیات محبت وي. اکثر که تاسو خیال کړی وي کومه هم چې ښکلې جینۍ وي، یعنې ښکلې تورسره زموږ خور وي، نو اکثر د هغوی رشتې په ماشومتوب سره شوي وي، ځکه ښکلې جینکۍ اکثر خلک نه پرېږدي. هر سړی وایي زما بیبي دې ښکلې وي، صحیح شوه که نه؟ د اخلاقو په اعتبار سره، د مخ په اعتبار سره، نو که څوک رشته کوي نو هغه لومبی د مخ د جینۍ ګوري، راشي په دغه باندې نو د جینۍ مخ وګوري، د هغې کردار وګوري، مطلب ګرځېده خوا دې خوا خبرې اترې. نو محترم، مخ ډېره غټ دغه سبق لري په دې رشته کې. نو کوم جینکۍ چې د مخ په دغې دانو وغیره کې مبتلا وي، په مخ باندې دانې راخیږي، نو هغوی ته دا 3 خبرې ډېرې لازمي دي. لومبنۍ خبره محترم مسلمانانو، لومبنۍ خبره دا ده، مفتي ظهورالي خان رحمت الله علیه فرمایلي دي چې لومبۍ دانې دا د ماستو خوړلو سره راځي. کوم انسان چې ماسته خوري ډېر نو د هغه په مخ باندې اکثر دانې راخیږي. 2م نمبر چې دی غوښه، دا ډېره ګرمه وي، غټه غوښه، نو دا چې څوک ډېر په کثرت سره خوري، یا د په ارامي چرګوټي ډېر په کثرت سره خوري، نو د په مخ باندې به دغه دانې وغیره راخیږي. او 3م نمبر چې دی نو مرچکې، مرچ دا هم انتهایی د مخ سکین دپاره خطرناک وي. دا 3 څیزونه تاسو پرېږدئ. بل د نوجوانانو دپاره 4م څیز دا دی چې اکثر نوجوانان خپله ځواني خرابوي د ګناه په ذریعه باندې. کله خپل یعنی شهوت پوره کولو په هره طریقه باندې چې وي، یعنی خپل شهوت پوره کول، دا کو په هره طریقه وي، نو تاسو په دې خبرو مه خفه کېږئ. زه خو تاسو ته قسم له یو استاد یم، تاسو ته به زه انشاءالله پوهه کوم په دې خبرو باندې. که انسان د لاسو په ذریعه باندې خپل دغه پوره کوي، یا بل غلط طریقې باندې پوره کوي، نوجوانان یادوم، واده کړي خو ودونه یې وي، که جینکۍ دي او هلکان دي، دواړه قسمه یادوم، نو دوی دې له دغې ګناه نه پرهیز وکړي، ځکه محترمو دا ډېرې زیاتې هغه قیمتي ماده ده. نو که دا موږ داسې ضایع کوو که نه، نو بیا به زموږ چهرې ده هغه
په هغې باندې اثر پرې باسي. لومړنۍ خبره دا شوه چې تاسو هر قسم یعنې خپل کومه چې د انسان په جسم کې یو قسم له اوبه ده نو دا خرابوئ مه. دا د چا امانت دی، دا په صحیح طریقې سره به بیا انشاءالله د واده نفس استعمالیږي. نو دا وساتئ، دا امانت دی، دې کې خیانت مه کوئ. صحیح شوه. دغه 4 خبرې شوې محترم مسلمانانو. بل 5مه خبره پکې دا ده چې کم انسان ګناهونه په کثرت سره کوي که نه، کو نارینه ده او کو زنانه ده، کو هلک دی او کو جینۍ ده، کو بوډا دی او کو هر څوک دی، کم انسان چې ګناهونه کوي په ګناهونو باندې دی نه پښیمانتیا کوي نه پې ژړا کوي نو د مخ به مسحه کېږي، دی به مخ به خرابېږي. صحیح شوه. بل دا 6مه خبره چې اوږدې سجدې کوئ. سجده نه دا اوږده کوئ، اوږده چې کله سبحان ربي الاعلی وایي نو اوږده سجده کوئ. دې سره د زړه نه کومه وینه چې جسم ته راځي او بیا سر ته راځي نو څوک چې اوږدې سجدې کوي د مخ به نوراني وي، سور به وي، ګلافي به وي. نو دا 6 خبرې شوې. لومبی ماسته، 2م نمبر مرچکې، 3م نمبر غوښه، 4م نمبر خپله مني په غلطو ځایونو کې نه استعمالول، او 5م نمبر محترمو چې دی نو د ګناهونو نه فریض کول، ګناهونو مخ مسحه کېږي، خرابېږي. او 6م نمبر اوږدې سجدې کول. انشاءالله کریمان مه مږئ، د سره یو قسم کریم هم مه مږئ. د هغې نه بهتره دا ده چې په دغې کریمانو په پیسو باندې ځان له پای راوړئ او هغه څکئ هر ماسخوتن، یو پیاله یې دې ولې نه وي. انشاءالله لږو ورځو کې به دې مخ خوبصورته وي، تیرسري به هم ترې ختم شي، دانې به هم ترې ختم شي، هر قسم داغونه هم ترې ختم شي. الله تعالی دې ستاسو حامي